بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم سپریم کورٹ کے د خیبر پختونخوا اور د پنجاب اسمبلیانو الیکشن حوالے سرا از خود نوٹس سماعت نن شروع کېدلو خو هغې کې دننه دا مسله راله چې نه رکنی بینچ کم چې لارجر بینچ و هغې کې څلور ججانو انکار وکړه چې مونږه دې سره نور نشو چلیدی او هغوی ځان د دغې لارجر بینچ نه بیل کړه. دغه څلور ججانو کې جسټس اجاز الاحسن صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس یایا افریدی صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب موجود ہو. چاغوی سلور وانا نن دا سپریم کورٹ کمرہ نمبر 1 آغا کمرہ چرتا چیف جسٹس کینی آغا کمرے ترا نلل او اغوی دغا سماعت کے گڈون اونک اور دغا بینچ مات شو کم چی جوڑ شوی ہو دا دوانا اسمبلیانو حوالے سرا چکم دوا سینئر ججز ہو آغا آلریڈی دے کے شامل نو سلور تے نور ہم بیل شو 15 ججز پاتی کی گی آغے 15 واڑو نن سماعت ہو دغا چکم 15 ججان التکے موجود ہو اغوی چکم سماعت کرے دے آغے سماعت کے دننا چکم خبری شوی دی لگ با ساسو مخیطا آغا خبر ہم ایک دو چاہے خبروں کے دننا سے شوی دی رونا پہلا خبر آپ آئے کے دعویٰ چے اس چیف جسٹس دا ہوئے چے مونگا دا کوشش کو چے سبا پورے ہر حال کے دغا کیس سماعت مکمل شی اور سبا پورے مونگا دا کیس نمٹاو کو ختم ہے کو ولچے آئینی توگا باندے کا سبا روستے رشی نو بیا آگے نا پس نوی رزو کے دننا الیکشن نشی کے دے بیا با آلریڈی آئینی دا خبرہ آگے نا تجاوز کئی. بلا خبر دا وکړه چې مونږه اوس صرف د یو سوال جواب پسې ګرځو چې د الیکشن تاریخ ورکول د چا ذمہواری ده یا دا د چا اختیار دی. دا د چیف جسټس ویناوه چې هغه د حوالې سره خبره وکړه. جسټس عمر عطا بندیال صاحب دا خبره هم وکړه چې مونږه اوسه پورې یو نقطې ته هم نه رسېدلې خو زمونږ کوشش دا دی چې څه نه څه مونږ دې کې دننه راوباسو او کوم ځای کې چې آئین خاموشه دی هلته کې مونږه آئین کې چې کوم قانون موجود دی هغه حوالې سره د هغې حل راوباسو او دا کیس مونگا سبا پورے ختم گو. دا کیس اس صرف امدہ سوال میں چلی گی چدا انتخابات تاریخ ورکول دا چا ذمہواری دا دا حوالے سرا چکم سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین بخاری صاحب دا اغوی چکم وکیلو علی ظفر اغوی خپل دلائل ورکڑا وسرا سرا فاروق اچ نائک هم دا خبر وکڑا چې دا تاسو پورا یدل دباغی دا مطالبہ وکڑا چې فل کورٹ تے دا وری نچ یو خاص بینچ تے دا وری دا پورا آئینی مسئلہ دا دی حوالے دا خبر هم مخطرالا چکم پیندے ججز اس پاتے شوی دی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منظور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اغوی با اس دغه کیس سماعت کئی. دغه حوالے سرا چکم سماعت شویو په 23 اگست باندې دی حوالے سرا خبره مخې تراله چکم سماعت شویو او هغې کمې خبرې شویوې هغه تحریري خبره کې شامل نه دي. دا ویناوه دا نوٹ مخې ته راغلی دی د جسټس اطهر من الله صاحب دا ویناوه چې ټولو نه پهله اوس خبره دا ده چې مونږه د چیف جسټس کم چې هغه از خود نوټس اخلي دا غي اختیار باندې هم لګ آئینی تشریح کو چې هغه اختیار څنګه دی. دا وینا وکړه چې 23 فروری باندې چې کوم سماعت شوی د اسخود نوټس آی کې زناستو ما الته کې ما یو سو آئینی نقطې اوچتې کړي دي او هغې حوالې سره کوم چې ما سوالونه کړو په هغې باندې الته کې ناست ټول ججانو هم اتفاق وکړ او چیف جسټس هم دا ماته وینا وکړه چې دا به مونږه په تحریري فیصله کې راولو خو چې کومه تحریري دې وخت کې ماته فیصله مخې ته راغلی هغه کوم سماعت راغلی د هغې چې کوم رودات دی هغې کې هغه خبرې شامل ندی دا هغې سره مطابقت نه لري. هغوی دا وینا وکړه چې آئین د دستاویز دی چې زمونږ ټولو باندې د هغې تحفظ فرض دی خو په هغې باندې عمل درآمد کول هم زمونږ ذمہواري جوړیږي لګیا ده. هغوی دا سوال چت کړو چې کوم سوالونه هغې کې دننه شامل وو ای ګیله کوي چې هغه په دې کې شامل نه دي یا لرې کړی شوي دي. هغه به یې کې دا و چې آیا صوبایي اسمبلی د توړلو ماتولو دپاره د هغې چې کوم وزیر اعلی حتمي اختیار دی هغه مونږ څنګه کتی شو کوم ځای پورې د آئیني وزیر اعلی اختیار دی کوم ځای پورې نه دی. بل دا دی چې آیا وزیر اعلی عددانه توګه باندې خپل د اختیار استعمالولی شي یا د چا په وینا باندې دا اسمبلی ماتولی شي او هغې سره دا ذکر هم کړو چې کوم د وزیر اعلی ایڈوائز دی هغه څنګه آئین کې دننه مسترد کیدی شي او اسمبلی دوباره بحالیدی شي یا نه. دا د هغوی کوسچن وی کم چلته چت کړی وی هغوی سوالونه چت کړو ای دا وینا وا چې پای کې شامل نه دي. ای دا وینا هم وا چې کوم صوبایي اسمبلیانې د جمهوریت او د آئین اصولونو باندې خپې ږدي او هغه مات کړي دي هغې حوالې سره چې کوم سوالات دي
هغه بنیادي ضروري او هغه باندې جواب نه را پیدا کول دا د وخت کې د بنیادي حقوقو خلاف ورزي ده. مخامخ چې کوم دغه مسله مخې ته راغلې ده هغه د صوبایي آئینی عدالت مخې ته موجوده هم ده، کوم چې های کورټ دي هلته کې هم موجوده ده او اوس سپریم کورټ ته راتلل دا وی دا قبل از وقت دی، وخت نه مخکې دی خوراله. الریډي مسله په پېښور های کورټ کې هم ده، لاهور های کورټ کې هم ده، بیا دلته دا مسله ولې راغلې ده یا موږ دخوا څنګه راوړله. نو موږ دې وخت کې صوبایي اسمبلیانو ماتولو خبره ده کې دا سماعت کوم دا خبر راغلی وه چې خبرې دا روانې دي چې تاسو وایئ چې دا الیکشن کېدل یا دې حوالې سره هر چېرته دی، خو دا خبره هم ده چې اسمبلی ماتولو آئیني اختیار کم ځای کې دی او څوک دا اسمبلی ماتولی شي. خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی په 14 او په 18 جنوري باندې تحلیل کړی شوي او اوس دې وخت کې که موږ وګورو نو آئیني توګه باندې تقریبا 40 ورځې پوره کېږي لګیا دي د پنجاب اسمبلی هم او د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم، باقي پاتې کېږي دغه 50 ورځې څه خوشه اوس په د الیکشن حوالې سره خبر نه خو دغه بینچ نیمېدل، نیم کسان ته بیل شو، نیم پاتې شو. اوس چې کوم باقي بینچ دی هغوی څه اختیار دی، د هغوی خبره به څومره مقدمه وي او څومره پایې باندې بیا هلته سړی ریویو کې تللی شي او دا خبره کتل چې د اختیار د چا د تاریخ ورکول دې حوالې سره به نور بحث کېږي او سبا به دې حوالې سره حتمي فیصله مخې ته راځي. خو لږ به دا ټول ارڅ د آئین په تناظر کې ګورو یو وړې شندمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. موږ خبره کوو لګیا یو سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا اسمبلیانو تحلیل نه پس د هغې انتخاباتو حوالې سره چې کوم دی وخت کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال صاحب از خود نوټس دی د هغې سماعت حوالې سره. خو دغه سماعت چې کوم 9 رکني بینچ و ټول نه پیا چې کوله بینچ جوړ شو نو هغې باندې اعتراضات و چې هغې کې 2 ججان سینیر موسٹ ججان چې وو هغه په هغې کې نظر اندازه شوي دي، پای کې نه دي شامل. خو بهرحال دا را چیف جسټس اختیار دی چې هغه څوک پای کې شاملوي څوک د هغې نه بهر کوي. خو هغه بینچ جوړېدو نه پس دا اعتراض مخې ته راغی چې اوس 4 کسان د هغې نه بیل شوي دي او هغې کې چې کوم یو نوټ مخې ته راغلی دی هغې کې جسټس اطهر من الله صاحب دا وایي چې کوم سماعت شوی و هغې کومې خبرې ما کړې وې ټول هغې نه متفق وو. چیف جسټس ما ته وینا وکړه چې او ستاسو دا سوالونه به دې کې دننه موږ شاملو، خو تحریري چې کوم دی وخت کې روداد مخې ته راغلی دی د هغې ورځې د 23 فروری هغې کې زما خبرې نشته دی ځکه زه نور دې بینچ سره نشم چلېدی. نورو ججانو هم خپل چې کوم د هغوی نوټ ته مخې ته راغی او دا ذکر هم وکړه چې دې کې یو جج داسې هم شامل دی چې هغه څه آډیو لیک مخې ته راغلی ده نو هغه پخپله یو سایټ ته کې چې هغه په دې کې شامله نه شي او هغې باندې اوسه پورې بطور اداره سپریم کورټ هېڅ قسمه بیان نه دی جاري کړی، ادارې جواب هم نه دی راغلی. دا ولې اوسه پورې دا ارڅ پاتې دي. بهرحال ډېر زیات دې وخت کې چې کومې خبرې دي ګنګوسې دي هغه روانې دي سپریم کورټ حوالې سره په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره فضل شاه صاحب موجود دی، سینئر قانوندان دی، سپریم کورټ وکیل دی. سر ډېره شکریه موږ له ټایم اکو سر دا راته ولوایه چې دغه 9 رکني بینچ چې کله مات شو او 4 کسان ته لاړل اوسه پورې د نوې بینچ جوړېدو څه نوټیفیکیشن نه دی راغلی، خو آیا اټومیټیکلی دا 5 رکني بینچ جوړ شو یا نه هغه 4 ججان هم اوس دې وخت کې د بینچ حصه دي خو په سماعت کې شامل نه وو؟ مننه دي داسې دي چې کوم د ایشو روانه ده د بینچ په حوالې سره نو د دې په حوالې سره د سټارټ نه ایشو دا و چې یو خو حکومت کوم چې پی ډي ایم کې شامل جماعتونه دي هغوی ویل چې د فل کورټ بینچ دې جوړ شي، ټوله ججان صاحبانو بینچ دې جوړ شي او هغوی دې دا کیس واوري. د هغې نه پس بیا چونکې د 2 ججانو باندې هم د ججان صاحبانو باندې د ګورنمنټ اعتراض و. بهرحال چې فل کورټ بینچ فل کورټ چې کوم بینچ و هغې باندې مطالبه وه. د هغې نه پس چې کوم په دې کې کاروایي وشوه نو هغې کې 4 ججانو صاحبانو خپل ځان چې دی بیل کو یا هغوی دا ویلي چې چیف جسټس صاحب دې زموږ په حوالې سره فیصله وکړي. جسټس اطهر من الله صاحب خپل نوټ هم په تحریري شکل کې ورکړی دی او هغه خو خپل وجوهات هم ښودلي چې زه ولې د دې بینچ نه جلېږم. نو زما خیال دا دی چې دا کوم حالات روان دي ایشوز دي دا نه صرف د سپریم کورټ دپاره بلکې دا د ملک او د قوم ټولو دپاره ښې خبرې نه دي. زه ورته په ښه نظر باندې نه ګورم. وجه دا ده چې د یو ادارې نقصان او بیا داسې اداره چې هغه د غیر جانبدارۍ دپاره په کار ده او د ملک د آیین او د قانون بالادستۍ دپاره ده نو هغې کې په کار نه چې ډیویژن راشي، تقسیم پکې راشي
او بیا په داسې سنسټیو ایشو باندې چې کوم موجوده ده نو چې په دې حالاتو کې قبل قانون وګورو د آئین تسلسل د نظام تسلسل لپاره د سپریم کورټ کې دا لازمي دي چې څنګه هغوی اکشن اخیستی دی خو فرض کا آئین تسلسل نشي نظام تسلسل نه وي نو د هغې نقصان به ملک او قوم ته وي او سیاسي جماعتونو ته وي او سر دغه چې کوم اوس 5 رکنی بینچ پاتې شو نو آیا دا 5 رکنی نوې بینچ ته یا هماغه 9 رکنی بینچ ته خو کې 5 کسان ناست دي هغه کې دي چې کوم چیف جسټس صاحب چې کوم خپل رائے ورکړی دا ریمارک ورکړی دي نو هغه د ویلي چې دا موجوده کوم د موږ د ځان صاحبان دي نو همدا به دا کیس دی دا ډیسایډ کوي همدغه 15 کسان د چیف مطابق دغه دي ها لکه سر دا راته وویل یو عام فهم د پاره کوم خبرو کو چې کله هم یو بینچ کې نی او هغه کې میکسیمم کسان کوم خبره وکي نو هغوی فیصله حتمی وي کچره اوس دغه بینچ کې د نن څه فیصله مخې ته راشي او هغه 3-2 باندې کیږي نو آیا هغه به 3-2 تصور کیږي یا به هغه 3 او 6 تصور کیږي زما خو خیال دا دی چې په دې حالاتو کې پکارو چې دا بنچ بیا جوړ شوی او څنګه چې مطالبه وه ځان د اعتراض نه بچ کولو اختلاف نه بچ کولو لپاره پکار دا چې د فل کوټ ټولو جنو صاحبانو بنچ جوړ شوی دی نو زما په خیال دا ډېر اعتراضات ډېر تقسیم چې دی دا باندې شوي تاسو وایئ چې فل کوټ پکارو پکار دا چې بالکل ځان د چونکې ادارې لپاره سپریم کورټ لپاره دام چیرې ځان د اختلاف نه د اعتراض نه تنقید نه بچ کولو لپاره پکارو دا څه غټ شو نه وای او سر دا راته ووایه چې کوم دی وخت کې دغه چې کوم خبره مخې ته راله د اطهر من الله صاحب چې خبرې هلته سماعت کې یو شوي دي او لیکلو کې هغه نه دي راغلی دا څومره یو غټ سوال اوچتوي د انصاف په اداره باندې چې هلته کې ناس کسان چې کوم انصاف ورکوي هغوی سره انصاف نه کیږي دا بالکل دا یو داسې سوال دی چې ډېر زیات په ټول ملک کې هله ګوله د دې په وجه باندې جوړه ده او چونکې ادارې خو په اعتماد او بیا چونکې د انصاف ادارې نه خو د خلکو ډېر توقعات دي د هر چا چې تمه وي که د سیاسي جماعتونو څخه خبر راشي که د خلکو خپلې کې راشي که د حکومت ته راشي او ایون که په کور کې دننه چا خبر راشي نو هغه لاړ عدالت ته اخري نو زما خیال چې انصاف په نظام او خصوصا په سپریم کورټ باندې ډېره لویه ذمهداري دی سر لګم پوهېږئ چې یو خدا چې چیف جسټس صاحب دا خبره کوي چې اوس مونږ صرف یو سوال جواب پسې ګرځو او هغه دا دی چې دغه د الیکشن تاریخ به څوک ورکوي گورنر صاحبان کلیر دي په الیکشن ایکټ کې او آئین کې دننه هم چې دا به گورنر دغه تاریخ ورکوي بیا دومره غټ سماعت کېدل دوباره هم آئین ری رایټ کول دي یا آئین هما خبره بیا تشریح ته راوستل دي زما خیال دی د سپریم کورټ یا د عدلیې چې کوم ډومین دی نو هغه دا دی چې هغوی د آئین تشریح کړي جی جی چې کومه خبره په آئین او په قانون کې واضحه ده نو هغې حوالې سره د دې کار نه دی چې هغې کې څه چینجز وکړي ها که فرض که داسې خبرې وي چې هغه د آئین د قانون سره متصادم وي نو بیا هغوی په هغې حوالې سره خپل رایې ورکولی شي چې دا د آئین قانون مطابق ده او که نه ده خو زه به په دې وخت باندې چې یو ریکویسټ وکړم ټولو سیاسي جماعتونو ته حکومت ته چې په دې وخت کې چونکې جمهوري نظام تسلسل لپاره الیکشن کول دا د حکومت ذمهداري ده جی جی نو که دا جماعتونه سبا لاړ شي په اپوزیشن ته چې اوس کوم حکومت کې دي هغوی به سبا بیا همدا خپلې خبرې به کوي همدا ورځ به جالي او سر لګم په دې قانون باندې هم پوهې کوئ چې تاسو خپله سپریم کورټ کې هم د وخت کې پیروي مختلف کیسونو کوئ هائی کورټ کې هم کوئ یو کیس چې الریډي هائی کورټ کې پینډینګ وي لکه دغه دواړو اسمبلیانو حوالې سره په پېښور هائی کورټ کې هم کیس پینډینګ دی او په چې کوم لاهور هائی کورټ ته هلته هم پینډینګ دی همغه وخت کې دا کیسونه آیا سپریم کورټ ته تللی شي یا هلته ټرانسفر کیدی شي یا نه تاسو دا چې د کیسونو یو طریقه کار دی یو هیرارکی ده جی جی بالکل د هغې مطابق چونکې هائی کورټ په حال یو کیس پینډینګ دی نو په هغې کې که کوم فریق خپل ځان اګریوډ ګڼي نو هغه هغې کې اپیل کولی شي هغې لپاره قانون او طریقه کار ورکړی دی خو چې هائی کورټ کې یو کیس پینډینګ دی یا هلته ډیسایډډ دی نو زما خیال دی په هغې کې د سپریم کورټ سموټ اخیستل چې دي نظام یو خبره ده نو هائی کورٹ کیس ڈائریکٹ مطلب سپریم کورٹ ته نشي تللی
نه دا خو قانون چې دی نو هغه دا دی چې هغې به اپیل کېږي هغې کې خپل طریقه کار د هغې مطابق به د های کورټ نه کیس سپریم کورټ ته لکه های کورټ نه کیس منتقل کیږي نه هلته چې کیس نپټاو شي ختم شي فیصله راشي نو د هغې اپیل یا ریویو دپاره خلک بیا تلی شي هغې دپاره به تلی شي چې هغه طریقه کار په آیین او په قانون کې واضح دی ښه او سر چې مونږ عمده عدالت ته ځو بل ځای خو شته دی نه اوس چې سپریم کورټ دغه کیس راوغوسته د لاهور های کورټ نه نو د دې خلاف که څوک اپیل کوي اب چرته ځي لکه سپریم کورټ خلاف اپیل خو هم سپریم کورټ کې کېږي بل ځای خو نشته سپریم کورټ دی چې دا کوم آرډر کړی نو په دغه باندې داسې دي چې لاهور های کورټ خو دا کیس یو ځل ډیسایډ کړی دی فیصله کړی دی او جی اوس په هغې کې اپوز اپیل هلته پینډنګ دی هلته اپیل دی او جی هملته کې دی او نو هغه اپیل په کار دی چې د هغې مخکې پینډنګ دی یو جج صاحب پاسه فیصله کړی دی نو دا به اوس دوه ججان صاحبان کیني او دا ایشو به فیصله کوي انټرا کورټ اپیل کې دوه ججان صاحبان دي لکه کله پورې چې انټرا کورټ اپیل نه نپټاو شوی نو سپریم کورټ ته دا کیس راتلی نشي پکا قانون او آئین خدا کا دی ها اوس کو آئین او قانون خدا قوي نو جاړو بسر چرتا سپریم کورټ خدا کار اوک اوس به مونږ چرته زو لکه سبل پلیټ فارم شتا یا سپریم کورټ چې سوکل بس هغه ټیک تی سیاو سفید خبره ختمه خبره دا دی چې زمونږ د عوامو په نصیب کې ټول عمر هم جړا ده چې کله موږ په شی ویو دغه جړا ده څوک په یو اداره کې څوک په یو چا باندې کې هر څوک د خپل مرضی مطابق کار کوي چې کله موږ د آئین او د قانون مطابق خپل ځان تابع کو خپل ځان جوړ کو نو موږ به دا سمه ساتو دا امید وکړو چې زموږ ملک او زموږ خلک به ټول آباد شي او ودان شي سر دا راته ووایه خبره هم لږ مشکله هم وي اکثر لا تاسو په خپله قانوندان هم یې داسې خبره کول عدالت ته ډېره مشکله شي 2017 کې یو فیصله مخې ته راله د نواز شریف صاحب حوالې سره تقریبا 235 پیجونو او اوس هم خلک وایي چې هغه عدالت دپاره یو ډېر د خفګان خبره وه چې هغه پوره یو مضحکه خیز غوندې کې پوره کیس جوړ شوی و چې نواز شریف صاحب پای کې نو ډسکوالیفای کېده نه اوس به پورې خلک خندا کوي عدالت پورې دغسې د ذوالفقار علي بھټو حوالې ته چې کوم کیس و هغې کې هم اوس به پورې خلک عدالت ته هی بدرد وایي بیا څه چې هغه وخت کې یو ډکټیټر راغی پرویز مشرف صاحب عدالت پوره اختیار هغې له ورکړ چې ته یوازې کس یې چې کوم ځای کې آئین کې چینجز کې کوا او چې ست کې هغه بالکل ټیک تا بیا خلکو چې کم حلف واغشت او بیا جوډیشري کې دننه هم ایمرجنسي لګېده نو دا ټول تاریخ چې کوم زموږ جوډیشري دی د دې به صفایي څوک کوي همدغه وکیلان به دوباره راوځي بیا به عدلیه بحالي تحریک کیږي زما جواب دا دی چې یو خو که موږ د آئین او قانون په حوالې سره وګورو د خپل ملک تاریخ نو په دې کې صرف زموږ عدلیه نه بلکې زموږ سیاسي جماعتونه دي که زموږ نور کوم ذمهدار خلک دي نو هغه ټول زما په خیال کې د خپل ضرورت یا د خپل فایدې مطابق چې دي نو هغه سزا نه وي چې څنګه په اپوزیشن کې وي بالکل خو زما دا دی چې څوک نواز شریف صاحب تعلق دی یا د بھټو صاحب نواز شریف صاحب په کیس کې خو ایون داسې وشو چې اول هغه ډسکوالیفای کړو د هغې نه پسې بیا کیس احتساب عدالت ته ولېږلی نو دا د وجوده شانته خبره ده چې اول یو سړي خلاف جرم ثابت شي نو په کار دا دی چې هغې نه پس هغه ته سزا میلاو شي بالکل نو بهرحال ما په خیال باندې خبرې مسلې خو کوم چې دې ملک کې په هر اداره کې په هر جماعت کې په هر چا کې شته دی نو دا خبرې داسې دي چې دا د عدلیم د دې ملک یوه سرجي او خبرې خو یاره خبره ده اعتراضات او تنقید شته دي ډیره ډیره شکریہ فضل شاه صاحب تاسو موږ ټایم راکړه کافي تفصیلي خبره وکړه چې دا مسلې شته دی خو کومه دا خبره اوس هم خلک کوي چې از خود نوټس کومه چې خبره مو کړه جسټس اطهر من الله صاحب چې دا از خود نوټس هم قتل پکای چې اختیار کم ځای کې دی یو کیس آلریډي په لاهور های کورټ کې کې انټرا کورټ اپیل شوی دی هغه څنګه سپریم کورټ ته لاړه کله پورې چې کیس الته ختم شوی نی هغه اپیل الته نپټاو شوی نی سپریم کورټ ته نشي تللی بیا هم دا کیس لاړه آیا چېرته آئین کې دننه دغه اختیار چیف جسټس سره شته نو بالکل ټیک دغه اختیارولی شي که نشته نو بیا که د اختیار استعمال شوی دی بیا به څنګه خبره کېږي که موږ وګورو چې کوم صورتحال دی پېښور های کورټ کې هم کیس لګېدلی دی 28 تاریخ هغې کې ورکړی شوی و کتل چې سبا آیا هغې کې سماعت کېږي او که نه خو سبا چیف جسټس پاکستان جسټس عمر عطا بندیال صاحب وایي چې زه به دا کیس سبا هر حال کې ختموم نو سبا پته ولګي چې آخر دغه د الیکشن تاریخ ورکول د چا ذمواري ده
آئین هو چې د گورنر ذمہواری ده، خو ګورو چې سبا چیف جسټس صاحب او دغه د هغوی 5 رکنی بنچ د اختیار گورنر ته هی پرېږدي یا هغې کې نور نومونه هم مخې ته راځي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. سبا 9 بل ورځ په ګراوند باندې د پاکستان اومه ډیجیټل مردمشماري شروع شي او هغې نه اول مونږ وګورو نو 3 مارچ پورې 20 فروری نه 3 مارچ پورې خود شماری مطلب خپل شمار په خپله کول هغه د وخت کې کار روان دی. د پاکستان بیورو آف سټیټسټک PBS د ای ویب سایټ باندې د وخت کې دا پورټل کار کوي لګیا دی. لږ پای باندې ټریفک شته خو تاسو په خپل دغه ټوله ډیټا پای کې انټر کولی شئ، هغې کې مختلف معلومات او درج کولی شئ. تاسو خپل ذاتی معلوماتو نه والا د کور مشر به دا ډیټا انټري کوي، هغه سره کور کې څومره خلک دي، څومره د هغوی عمرونه دي، څومره د هغوی تعلیم دی، څه هغوی کار کې لګیا دي، څه جسمانی معذوري خو ورته نشته دی، تعلیمي څه مسله خو ورته نشته دی. بخښنه غواړم کور کې دننه صورتحال څه دی، کور پوخ دی کچه دی، څومره زوړ دی، هغه کور کې دننه څومره کمرې دي، د اوبو سہولت شته او که نه، کور کې دننه واشروم شته او که نه، سینیټیشن سروس شته یا نه، ګیس بجلی سہولت شته یا نشته دی، موبایل فون استعمالوي، ټلیفون استعمالوي. دا ټول معلومات د وخت کې په دغه مردم شماري، خانه شماري او که موږ ورته ووایو معاشي شماري هغې کې دننه شامل دي. یو ډېر اوږد پروسس و او ډېر په ګرانه باندې دا شروع شو چې څومره په ګرانه شروع شو هغه ټول مشکل وخت کې د خیبر پښتونخوا یو کس هم پای کې شامل او دا ټول مردم شماره کار هغې کې د هغوی انتهایی کلیدي رول دی او هغه دی د پېښور یونیورسټۍ د چې کوم سټیټسټک ډپارټمنټ دی د هغې چیرمین ډاکټر محمد اقبال صاحب هغوی دې وخت کې موږ سره ټلیفون باندې موجود دي. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب دا ټول مشکل وخت تاسو په خپله وکته چې کله دا مردم شماري 13 کال شروع کېدلو تقریبا دغه اپریل مئی کې دننه حکومت بدل شو، خبره جون جولای ته لاړه، بیا هلته کې عدم استحکام راغی، لانجه پکې راله، لانګ مارچ پکې وشوې، خبره ستمبر اکتوبر ته لاړه، دسمبر ته لاړه، بیا جنوري فروری او آخر دا خبره اوس په مارچ کې شروع کیږي لګیا ده. څه ګڼئ څومره مطمئن یې چې آخر هغه کار وشو پاتې نه شو او بیا آیا کار اوس مکمل دی یا اوس هم ډېرې مرحلې لا پاتې دي؟ ټول نو لومړی ستاسو ډېره مننه چې تاسو د اهمه موضوع باندې ما ته د خبرو کولو موقع راکړه. شکریه. د قوم ته ستاسو په وضاحت باندې دا ویل غواړم چې دا یو ډېره ښه موقع ده چې پاکستان کې فرسټ ټایم دا اومه مردم شماري چې کومه روانه ده خانه شماري دې کې هر انډیویجول ته دا اختیار دی تر 3 تاریخ پورې چې تاسو په خپله ډیټا انټر کړئ نو دا به څونه پورې به چې پونګه اعتراضات کولو چې یاره بھائی دې کې ډیټا انټري غلطه شوې ده، نور مسلې دي. نو زما په خیال باندې چې کله قوم ته دا اختیار ملو شي او هر یو قوم کې تقریبا اویلیبل دی او هغه ډېر ایزیلی خپله ډیټا انټر کولی شي، نو زما په خیال چې دا څونه کاروایي روانه وه دا یو منطقي انجام ته او دغه ته رسېدو واله ده. 3 تاریخ دونه لرې نه دی، د 3 تاریخ نه بعد به انشاءالله تعالی فزیکلی به زمونږ انیمیریټرز به راځي او هغه به ډیټا په خپله به انټري کوي او که چا انټري کړي نو هغه به ایزیلی کوډ به ورسره شیر کړي نو هغه به اسانه باندې به مخې ته به شي، بل ځای ته به ټرانسفر شي. صحیح. او سر دا چې کوم دومره یو مشکل وخت تیر شو دې باره کې به څه وایې چې تاسو به اکثر لجاسونو ته تللی، کله به وی چې سافټویر نشته، کله به ټیبلیټ نشته دی، کله به وی سټاف نشي ټرین کېدی، کله به وی الیکشن کېږي او که نه کېږي، آخر هغه وخت راغی چې مونږ مردم شماری ته رانږدې شو. داسې دی چې پاکستان کې تیر شوي تقریبا د 4-5 کالو نه کم کرایسس نه کم حالاتو نه موږ تېرېږو. دې نه خو سوشل میډیا په تھرو باندې د پرنټ میډیا په تھرو باندې هر یو سړی دونه اویرنس هغه ته ملاو دی چې زموږ حالات څه ټیک نه دي. نو موږ به دا مردم شماري ډفرنٹ اینګلز باندې به هم کتل، فائنانشل ته به هم کتل چې یاره فائنانشل څونه دی کې انپوټ دی، آیا ګورنمنټ دا برداشت کولی شي نشي برداشت کولی. بیا سباله دا مردم شماري کېږي چې فرسټ ټایم د ډیجیټل
سیلف انیمریشن والا پروسیس دی آیا دا با خلک ایکسپٹ کی ایکسپٹ باندې کی نو دا سيزونه اوس پورې چې څنګه روان نو دې ته خو به زه سیټسفیکټري به ووایم چې ان شاء الله تعالی ان ټایم با دا کمپلیټ شي او امید ساتم چې دې باندې به هغه اعتراض باندې کیږي چې کم په مخ کې مردم شمار باندې وکړو او سر دیر بارا یو میاش ٹائم دے یکم مارچ نواله تر یکم اپریل پورې کومګه 2017 خبرو کو یو خداوا چې هغه مینول وا هر جاب لیکل کول خو هغه مینول کې دنه هم دومره غټ کوېسچنیر نو سمره چې دی کې دی دا خو ډیر غټ کوېسچنیر دی دا هر یو کس ته پاره ځان لا پوره سیکشن دی ما بخپل هم دا خود شماره کې ډیټا انټری کړی دا نو غنې چې دا یو میاش ټایم به انف وی هغه په 2 میاشتو شو دا په یو میاشت دنه پوره شي اصل کې دې کې زیات تر زمونږه کم خلک ته کاغه هایلی کوالیفاید خلک ته یا په سمارټ فون باندې لګ لګ ویږي نو ما په خیال باندې هغه خلکو به الریډي ډیټا انټری کړي جی جی ځکه فرض کړي کې مبالغه راځي دا کار ناخلم نو زما په خیال تاسو به کړي مام کړي دي بالکل بالکل ما نو چې دا خلکو کوم انټری کړي دا اټ مینز چې دې خلکو دا ټایم هم بچ کو او هغه کم فزیکل انیمریټر برادي هغه ته لږه آسانه کړه نو دې کې ټایم پیریډ چې کوم دې کې بلګي نو مې ته دا با کمی او دا کم ټایم دی ورکړی دی ان شاء الله دې کې به کمپلیټ کی صحیح او سر دا ول چې دا ډیجیټل دا کله غونډه کې زمون کتونګه لپاره هم آسان شي دا ټابلیټ چې کله ډیټا انټری کوي نو موږ دا ګلای چې اکثر ځکه نت کار نه کوي نو هغه ډیټا انټری کېدل ول چې یو کله دی الته کې نت کار هی نه کوي الته 200 300 کورونه دي هر یو کور کې شپږو کسانو سیږي دغه ډیټ 2000 کسانو د پاره بیا هغه ډیټا انټری با چې کوم سیستم مرکز کې دی الته به سنگل لینک کیږي دیکھیں دا سی وجہ چی مکہ با یو کس با فیزیکلی ڈیٹا کلیکٹ کرا آگے با دی با فارم با التا سبمٹ شو بیا با التا با کسان ناسو آگے با ڈیٹا فیز کولا دی مردم شمارے کی اور خانہ شمارے کی آسان کار دا دے چی کا فرض کا ما آلریڈی سیلف انیمریشن پر تھرو با دی ڈیٹا انٹری کرے دا اور ما تا یو کوڈ ملاو شوے دے اور دا فیزیکل انیمریٹر را گئے زما د فیملی هر یو کس وته دا کوډ پرووایډ کی نو اټ مینز هغه به صرف ویریفای کی چې او ډیټا کو تللی دا او انفارمیشن رسیدلی دي او کدی نه علاوه مطلب دا دی چې کومه ډیټا نه تللی نو هغه با په ان د سپاټ هغه ډیټا انټری وکړي نو د دې آسان او سمپل اگزامپل وزدل دا درکما چې کا فرض کا موږ واتس اپ باندې چاته میسج لیکو نو زموږه میسج هینګینګ پوزیشن کی کله چې زمونږه نیټ کار شروع کی نو دا میسج الته کنوے شي او جی بالکل ایگزیکٹلی دک شان دا کوم ډیټا چې انټری وکیږي او نیټ کني اویلیبل نو چې کله هم دا انیمریټر تا نیټ فیسیلیټي اویلیبل شو نو دا ټول ډیټا با ونس با دغه تبا مین سرور ته بلاش صحیح سر مونږ صرف یو پایل سټډي کړی د دې حواله سره او هغه هم څه خاص ښه نتایج نه وو هغه کې دنه هم ډېرې مسلې وې غنې چې پهلنې ډیجیټل مردم شماري او صرف یو پایل سټډي دا انف بوي کار بو کی یرا کاری داسې چې کم دې باندې هوم ورک شوی دی ایون دو چې خلک دا فیل کوي چې دا چونکه فرست ټایم مردم شماري دا ډیجیټل او دې کې با پرابلمز راځي خو زه امید ساتم چې ان شاء الله تعالی زموږ خلک سونه د سیل فون سره او دې سيزونو سره سونه ان ټچ دی او په دې سيزونو باندې ځان پوهه کړی دی امید ته د دې ریزلټ هم ښایي ښه او سر بل دار چې کله دا کسان اکثر لا مخکیم ګیله دا شی وه چې 2017 کې چې خلک په کور کې نو چې ډیټا انټری کې دا نو دا ګیله وه چې د قبایل آبادي 50 لاک ښودلې شوې ده خو 40 لاک خو د ملک نه بهر هم دي مزدوریم کوي لګیا دي دې ځل لپاره کې دننه دا اوورسیز دپاره هم یو سپیس دی د کور کم کس د ملک نه بهر دی نو آیا هغه کسانو ډیټا هم دې کې انټر کیدی شي او د هغې تصدیق به څوک کوي چې دا رښتا وي که دروغ وي اصل کې فهیم صاحب دا خدا سے دا چې زموږه آلریډي نادرا سره هم ډیټا پراته ده او جی او زما کو چونکه سنسس چې مونږ کو نو انټرنیشنلی سنسس یو بل طریقې او دا بل پرپز دی اوس کا فرض کا ماته اختیار راکو چې یاره ته د خپل د فیملی ډیټیل مونږ سره شیر کانو دا دې مطلب ہے چې گورنمنٹ په ما باندې ډیبلو ټرست وکړو جی جی او ماته وایي چې یاره ته خپل ډیټا په خپل لاس باندې انټری وکړه
نو چې کله ما انټری وکړه نو اټ مینز که سبا له څه ابجیکشن زه کوم نو کم از کم دا خو ما په خپل لاس باندې انټری کړې ده هلته ډیټا هم اویلیبل ده او ویریفای کېدی شي د نادرن هم که څوک یې کول غواړي لکه دا چې کله زه انټري کوم چې زما ملک نه یو کس بهر دی نو اکه غلطه انټري ما وکړه نو د هغې ویریفیکیشن بیا کیدی شي دا به نه چې بس سترګې پټې کوه بس ډیټا انټر شو نه ایگزیکټلی دا انفارمیشن هغه دی چې کم موږ باندې یو ټرسټ شوی دی او هغه ټرسټ ګورنمنټ کړی دی چې بھائی تا به اعتراض کو چې یاره زما ډیټا انټري غلطه شوې ده نو تاله ما دا اختیار درکو خو د دې هرګز دا مطلب نه دی چې یاره زه دې کور کې کښېنم او زه د خپلې مرضی لګیا یم او زه د ډیټا انټري کوم او سر دا ته ووایه چې تاسو باندې دې باندې به چیک کي جی جی سر دا ته ووایه چې کوم دی نه پس نیکسټ سټیپ دی 1 اپریل پر خدا مکمل شي ډیجیټل دا ډیټا به راشي پرته به وي خو هغې نه پس حکومت موږ به 30 اپریل باندې دا ډیټا الیکشن کمیشن ته ورکو دا یو میاشت به دې سره څه کوي چې دومره ټایم لګي چې دا الیکشن کمیشن ته حواله شي اصل کې دې کې دا پروسس نه چې کله تیریږي کرنجي نو دې کې مختلف قسمه کوېسچنز راځي دې کې کومه کمیټه جوړ شوي یا کمیټه خپل سټیسفیکشن کوي فارن ابزرورز راځي هغه ګوري هغه یو ډیټا مانیټرینګ کا سیستم ته ګوري ځکه چې موږ کوشش دای چې انټرنیشنل یوم دا چیز ریکګنایز دي چې یاره انټرنیشنلی ومني چې دا سینسس شوي دي او دا اکسپټیبل دي نو دې دپاره فارن ابزرور راتلل دلته کې کمیټه سټیسفیکشن کېدل د مختلف سیاسي پارټو خپل انپوټ پکې راتلل او بیا د هغې نه پس دا یو داسې ډاکومنټس هغې له ورکول چې هغې باندې ټول اګري خدای دې وکړي چې داسې وشي پاست زموږ ایکسپیرینس خو دونه نه دی ښه او امید ساتو چې دې ځل لبا دغه ریزلټ په خزي ان شاء الله صحیح او سر لګ مونږ ته دا مسله هم د چې 13 تقریبا دغه 3 میاشتو کې دنه حالات ډېر ښه نه دي او چې کوم د حساس ادارو یو اجلاس هم شوی دی د پیښور ډیپټي کمشنر سره نو هغوی سره د پیښور حوالې سره حسن خیل مترا او چمکنی دغه درې تحصیلونه یاد کړي دي بیا هغې نه پس چې کوم ریجنل پولیس آفیسر پېښور دی مطلب پوره پېښور ریجن کې هغوی مختلف پوائنټس آئیډنټیفای کړي چې دغه ځای کې به مردم شماري څخه اسانه نه وي آر پی او مردان هم دا خبره کړې ده او ډي ای خان هم دا کړې ده امن و امان به څومره غټه مسله وي چې کې دننه دا ارس پیسفولي مکمل شي فهیم صاحب مسله دا ده چې که فرض که زه مردم شماری سره خبره کوم یا ادر دین مردم شماری زه د خپل ملک حالات ګورم جی جی نو زه خو هر وخت داسې کرایسس نه تېرېږم که هغه الیکشن دی که هغه مردم شماري ده که هغه بل څه داسې ایونټ راغلی دی نو موږ ایز ا چیلنج اخیستی دی او هغه چیلنج کې حالات هم راغلي دي بد هم راغلي دي خو دا قوم کوشش کوي چې یاره سره د دې چیلنجز موږ خپل مقصد حاصل کړو نو امید دا ساتو چې یاره دې کې هیڅ شک نشته چې موږ ته دا حالات هغه شان نه دي چې یاره زموږ خلک ته ایزیلی لاړ شي او هغه د چې کوم دی نو دا ډیټا کلیکشن وکړي خو زما تاسو نه ریکویسټ دی د فورم په تھرو چې یاره هر انډیویجول دی خپل د کوشش وکړي څونه دغه ایریاز دي چې دا کم ایریاز موږ آئیډنټیفای کوو چې دې خلکو ته زموږ ریکویسټ دی چې دوی د خپله ډیټا هر طریقه باندې د خپل انټری وکړي خودشماري د خپل او کی راځي نو دا خپل دی وکړي تاسو وایي خودشماري جو کی خودشماري ضروری ده خودشماري دا ضروری ده چې دا ضروری ده ډېره شکریہ ډاکټر محمد اقبال صاحب چیئرمین سټیټسټکس ډپارټمنټ پېښور یونیورسټۍ او ورسره د خیبر پښتونخوا نه د دغې مردم شمارۍ دپاره ممبر هم دی او څنګه هغوی ذکر وکړ چې ټولو نه زیات ضروري خبره دا ده په خپله دغه ډیټا انټري وکړئ دا ډېر غټ کوسچنیر دی مونږ په خپله سسټم ته کېناستم زه او ما په خپله د خپل کور والا د ماشومانو انټري کړې ده او هغې تصدیق به صرف کېږي چې زما کور ته راشي موبایل نمبر دی تاسو به باندې خپل رجسټریشن وکړئ تاسو ته به د هغې یو کوډ راشي هغه کوډ انټر کړئ نو موبایل نمبر هم ستاسو هلته رجسټریشن هم وشو هغې نه پس په پهلنی پیج باندې تاسو خپل ذاتي معلومات بینګ ا فیملی هیډ تاسو به هغه انټري وکړئ د هغې نه پس خپل تعلیمي قابلیت څومره تعلیم هم کړی دی څومره کوی لګیا یې بیا هغې سره خپل نوکري کوم ځای نه انکم جنریټ کېږي او بیا هغې نه پس تاسو خپل کور والا ټوله انټري کولی شئ څومره کسان په دې کور کې څومره کسان په خاندان کې وي چې کله ډیټا انټري وشي تاسو به یو یو ټي ان نمبر راشي هغه نمبر ځان سره کېږدئ هغې تاسو نه دي کول چې کله کور ته دغه ټیم راشي اداره شماریات والا او هغه سره ټبلیټ په لاس کې وي
د کور ور وخی نو هغه ته دا ووایي چې دا زما یو ټي ان نمبر دی او کیس تا د 15 منټو کار دی هغه ډیټا چې کوم یو ټي ان نمبر دی خپل ټابلیټ کې انټر کی ستاسو چې کوم ډیټا آنلاین انټر شوی دا هغه غونډه مخې ته راشي اول تصدیق وکړي چې او د کور کې دا کسان شته دومره هلته موجود دي دا ماشومان دي دا ښځه خاوند دي ټول ډیټا به هغه ته میلو شي او هغه تصدیق نه پس به هغې پر وشي نو که دا اسان کار کیدی شي نو ولې نه کوئ ځان ته مه مشکلوئ چې بیا کینی هلته او بیا پوره کیسه هلته فارم ډکولی آسان کار نه ډېر ګران کار دی ځان له مسانه کوي او هغې له مسانه کوي چې دا حالات دې وخت کې څه ډېر ښه نه دي خیبر پښتونخوا کې نو دغه ډیټا خود شماري کول دا یو ډېر بهترین سټیپ دی او دې کې صرف 4 ورځې پاتې دي 28 فروری مهینه پس 1 2 او 3 مارچ دغه 4 ورځې دي د شپې ورته کښېنئ 24 घंटे دا کار کوي خپل انټرویو کوي دغه چې کوم خانه شماري او مردم شماري ده دې کې څه ګیلې مخې ته راغلي دي هر څه دومره صفاني څنګه چې روان دي څه ګیلې دي او څنګه ختمېدی شي یو وړه شنده مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو موږ خبره کوو د اومې ډیجیټل مردم شماره حوالې سره او کار روان دی لا پکې 4 ورځې شته چې کوم خود شماري ده تاسو په خپل ډیټا انټري کولی شئ 20 فروری نه شروع شوې ده خو دې کې دننه کافي ګیلې هم دي که موږ خبره وکړو 13 ځله سکھ برادرۍ دا ګیله کړې وه چې زمونږ مذهب دې کې شامل نشته دی ځکه په پوره پاکستان کې دا پته یې نه لګي چې څومره سکھ برادرۍ والا خلک دي دې ځله د هغوی ډیټا پای کې شامله ده دې سره سره که مونږ خبره وکړو نو مختلف جبې ویلو والا هم ګیله کوي چې زمونږ د جبې ډیټا په دې کې شامله نه ده ځکه دا مردم شمارۍ کې زمونږ نمایندګي هی ختمه شوه کمې ګیلې اوس هم شته او چا ګیلې وې ګیلې څنګه ختمې شوې په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره خیبر پختونخوا کې د اردو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ فیاض احمد سے موجود ہے فیاض صاحب بہت شکریہ فیاض صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اگر کسی کو گلا ہے کوئی مسئلہ ہے 2017 میں بھی تھا ایک تو وہ کیسے دور ہوا اور اب اگر کسی کو گلا ہے تو اب وہ کیا کر سکتا ہے پرسوں سے تو مردم شماری شروع ہو رہی ہے بہت شکریہ فہیم اس میں سب سے بڑا گلا آپ نے خود ہی بتایا کہ زبانوں کے حوالے سے ہے اس میں نہ صرف مردم شماری ہے بلکہ اس میں مختلف جتنے بھی ہمارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے معیشت کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ زبانوں کی بات کی قوموں کی بات کی آپ نے مذہب کی بات کی تو ان کی بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں ان کے آپشنز ہوتے ہیں تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو مختلف زبانیں ہیں جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں پر اور یہاں پر صرف مالکن کی بات کریں تو یہاں پر بھی تقریباً 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں صرف چترال کے اندر 13 سے زائد جو ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 13 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اب چونکہ یہ جو آپشن ہمیں جو سیلف ایگزامینیشن کے دیا گیا ہے ڈیجیٹل پورٹل میں جس میں آپ جو خود شماری کر سکتے ہیں اور آن لائن آپ کر سکتے ہیں اس میں اگر ہم آپشن جائیں زبان پہ تو اس میں کچھ ایسی زبانیں جو شامل نہیں کی گئی اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ان زبانوں کو شامل کرنے کے حوالے سے ہائی کورٹ سے باقاعدہ فیصلے بھی شامل ہیں اور بارہا اس کو جو ہے متعلقہ حکام کو بتانے کے باوجود اب ہم صرف ایک مثال لیں چترال کی زبان کی اب چترال کا جو ہے بولنے والے جو ہیں تو وہ اب اس آپشن کو آپٹ نہیں کر سکتے ان کو ادرس آپشن آپٹ کرنا ہوگا اب ادرس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مخصوص زبان یا بولی والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے 2017 میں ان کی تعداد کتنی تھی اور اب ان کی کتنی ہو گئی ہے اگر کوئی زبان معدوم ہو رہی ہے یا پھیل رہی ہے تو اس کا اندازہ کس سے لگایا جائے گا تو یہ انڈیکیٹرز اس میں شامل ہونے چاہیے تھے اس کے سجیشنز تھے لیکن اس میں ابھی ان کی کمی ہے اب یہ لیک آف پلاننگ کہہ سکتے ہیں یا پھر ان سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا انہوں نے زحمت نہیں کی اس کو ان زبانوں کو شامل کرنے کی تو اس میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں اب کلام کی جو ہے جہاں پہ زبانیں بولی جاتی ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ عدالت رجوع کر لی ہے ان کی زبانیں بھی اس میں شامل نہیں ہیں اب سوات کے اندر پھر کتنے قومیں آباد ہیں اور پھر وہ کون کون سی زبانیں بولتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ گلہ تو ہے اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جینوئن اور سب سے بڑا ایشو ہے اچھا فیاض صاحب جو آپ نے ذکر کیا کہ 2017 میں بھی کچھ گلے آئے تھے اس وقت وہ گلے اس مردم شماری میں کیسے دور ہوئے ہیں کہ چلیں ابھی تو وہ چیز رہ گئی ہے تو کم سے کم اگلی جو مردم شماری ہے اس سے پہلے ہم کیسے خود کو تیار کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے 2017 کی بات کی اس میں آپ نے شروع میں بتایا کہ جو سکھ
برادری والے ہیں انہوں نے وہ کیا ہے، اس کو اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی کہ ان کا وہ شامل نہیں کیا گیا، مذہب کا کالم مذہب کا کالم اس میں شامل نہیں تھا۔ اسی طرح اس وقت جو ہے عدالت میں یہ چترال کے حوالے سے بھی شامل تھا کہ چترال کی زبان شامل کیے جائیں۔ کیلاشا جو ہے، کیلاشا ٹرائب جو ہے، انہوں نے بھی عدالت سے وہ کر لیا تھا، رجوع کیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی ایسے ایشو تھے، لیکن اب اس میں جو ہے وہ کیلاش ٹرائب کو شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ آپشن میں جائیں تو کیلاش زبان بھی شامل ہے، لیکن جو چترال کے بولنے والے ہیں، جو کھوار کہلاتا ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ شاید یہ کنفیوژن یا وہ کنفیوز ہوئے ہیں یا وہ غلط ہوئے ہیں، انہوں نے یہ دونوں زبانیں الگ الگ تصور نہیں کی، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے۔ فیاض صاحب، کھوار شاید چترال کی سب سے بڑی زبان ہے۔ بالکل جی، سب سے بڑی اور زیادہ بولنے والی زبان ہے۔ کھوار نہ صرف چترال میں ہے بلکہ گلگت کے بہت سارے ڈسٹرکٹ میں کھوار بولی جاتی ہے۔ تو کھوار اس میں شامل نہیں ہے؟ نہیں جی، کھوار زبان اس میں شامل نہیں۔ مطلب چترال کے جتنے لوگ اگر اپنے لیے صرف چترال میں نہیں بلکہ اگر وہ کراچی میں رہتے ہیں اور وہ لاہور میں رہتے ہیں، کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری زبان ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کھوار بولنے والے پورے پاکستان میں کہاں کہاں رہتے ہیں، تو اس مردم شماری کے بعد ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہوگا۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ صرف چترال میں نہیں رہتے، چترال کے جو لوگ ہیں وہ آپ سندھ سے شروع ہو جائیں اور آپ آئیں یہ بلوچستان، اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا، تو ان کی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ہر جگہ رہتے ہیں، ہر جگہ کام کرتے ہیں، مختلف سیکٹرز میں یہ لوگ اپنے پیشہ ورانہ خدمات کو انجام دے رہے۔ تو اگر وہاں پہ یہ ڈیجیٹل آپشن بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کھوار بولنے والے ہیں، تو پھر کیسا پتہ چلے گا؟ اس طرح بہت سی ایسی زبانیں ہیں اور کمپلینٹس آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے کلام کے حوالے سے بتایا کہ کلام کی بہت ایسے قومیں ہیں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کے بھی آپشن اس میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ایک مسئلہ اب آ گیا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کو حل کرنے کا؟ ابھی تو جو مردم شماری ہے وہ ڈیجیٹل ہے، کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ہم نے تو سارے پمفلٹ جو ہیں وہ پرنٹ کرا لی ہیں، سارے فارم پرنٹ ہیں۔ ایک ڈیجیٹل ایڈ کرنا ہے ایک پوائنٹ اس سافٹ ویئر کے اندر، تو کیا ممکن ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ذریعے؟ دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں لگتا، اگر یہ آن لائن اس میں اگر کوئی ایرر ہے جی تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر مینول میں ان کے پاس فارم میں شاید یہ آپشن موجود ہو، کیا اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہماری بات ہوئی حکام سے، انہوں نے کہا کہ ابھی یہ CCI سے اپروو نہیں ہوئی اس بات، تو پھر اس کو اگلے جو ہوگا اس میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے بات چیت کی یا جو میں نے معلومات کی، مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو ہے جب تک CCI کی اپروول نہیں ہوگی، جن کی اپروول ہوئے وہ شامل ہو چکے ہیں، جو انڈیکیٹرز تھے یا جو کالم شامل کرنے تھے، جو آپشن شامل کرنے تھے، اب یہ وقت گزر چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس پہ تو ہمیں جو ہے ظاہری بات ہے، جتنی بھی مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں، جیسے چترالی ہے، جیسے کہ کلام کے مختلف جو زبانیں بولی جاتی ہیں، تورولی زبان بولی جاتی ہے، تو وہ تو مایوس تو ہوئے ہیں، اور ان کا اب ظاہری بات ہے اس طرح کا جب ہوگا تو پھر ان کو کیا انٹرسٹ رہے گا؟ اب ظاہری بات ہے وہ لوگ پھر تو اس آپشن کے بغیر آپٹ کرنا چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ ادرز میں آپشن کریں۔ اچھا، اس میں فیاض صاحب ایک اور بات، ٹھیک ہے ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کون کون سی زبانیں ہیں، لیکن ادارہ شماریات کا ایک دفتر خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، اور انہوں نے اس مردم شماری کے لیے ہر تحصیل کے اندر اپنا ایک آفس اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ تو یہ پھر ان لوگوں کی غلطی نہیں جو ہر تحصیل میں بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس تحصیل کے اندر انہوں نے کون کون سے انڈیکیٹر شامل کرنے ہیں۔ آپ فہیم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب یہ عدالت کا یہ فیصلہ سماعت ہو رہی تھی تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے کہ ادارہ شماریات ہو گیا یا دیگر جو ڈپارٹمنٹ، ان کو بلایا گیا تھا اور ان کے سامنے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا، ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اس زبان کو شامل کرنا ہے اس میں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی ادارے کو ایک عدالت جو ہے وہ کہے اور اس کا حکم ہو اور اس حد میں فیصلہ ہے، اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہ ہونا، اور پھر اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد کہ جی انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، اور اس پہ بھی یہ فیصلہ دوبارہ دیا گیا کہ آپ لوگ اس کو منوان جو ہے یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ عمل درآمد کرنے کی تمام اقدامات کریں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ اس کو عمل نہیں ہوا۔ ہم نہیں کہہ سکتے اس بار نہیں ہے، اگلی بار کا انتظار کریں گے تاکہ جو زبانیں ہیں یا جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔
بہت بہت شکریہ فیاض احمد صاحب سینئر صحافی کورسپونڈنٹ اردو نیوز اور سنگائی ذکر ہو کچھ اس نشی کے دے بہرحال خو گلہ دادا چی زیادترہ جبے چی دی پدے کی ندی شاملے اور خیبر پختونخوا ٹون زیاد زرخیز زیدے صرف 75 کے سنگا ذکر ہو کہ دیار لس جبی دی ملاکنڈ ڈویژن کے تقریباً دیش پورے جبی بھی کی دا مختلف جبی دی اردو پختو ہم تخکاری یا ہند کو ہم تخکاری سرائکی ہم تخکاری خدا ٹول جبے التکے آئے خلق دا پارا ڈر ضروری دا اور دا مورنے جبے التکے دا غوی انٹری کے دل دا ضروری دا چپتہ لگی چاہا جب سو حد پورے جوندے دی سنگ ختمی کی لے کہ ختمی کی نبیا بھائی بچکو پاسے کی دا ڈیٹا زکا ضروری بھی چسڑی تا پتہ لگی چندن پینز کالا مخ کے یا لس کالا مخ کے دے جب ویلو والا سمرا خلق مونگ سرو نن خلق کم شو یا سیوا شو کم شوی دی سنگ ہمگا سیوا کولی شد جب ہم تحفظ ورکو جب غیب نشی دا جب زمونگا دے وقت کے تاریخ تے زمونگا تمدن دے اب سنگ مخ تلارشی دے دا پارا التکار پکا دا چدا جب ڈیٹا ہی مونگ سر نشتا نبیا سکی دیشی پہ ہائی کورٹ پدے باندے فیصلہ ورکڑے دا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم شوے دے اور دے باندے انتہائی سختے سرا ڈیٹا حوالے سرا پدے باندے کار پکارو چی اس خداکار لیٹ شوی دے خو دا نشی کے دے چا اس لیٹ تے بلز اللہ بگورو دے چا دا وجہ نا لیٹ تے کلا پورا غطا سزا میں لو نشی بیا آگے پور دا خبر نگی بلز اللہ بہم دا لیٹ کی گی دیر خبر بلز اللہ ہم پاتی کی گی چی دو کھان سزا میں لوشی نو بلز اللہ با خلق بیا دا عدالت فیصلے ہم سیر سخری پای بیا عمل درآمد کئی نو چکم ادارہ شماریات زیمواری دا ام پورا کول واڑی زمگا زیمواری ہم دا چمگا خپل خود شمارے کے ڈیٹا انٹری کو اور ڈیٹا انٹری خواہ مخواہ کے وہ چی ٹول وسائل تقسیم ام دگا پا مردم شمارے باندرے اور چی دگا مردم شمارے کے صحیح ڈیٹا مونگ سرا نوی نو بیا مونگا تا وسائل نشی ملاوے دے دا کور باہر جماعت اور بیا التکی سکول جوڑول التکی روڈ جوڑول التکی ہینڈ پمپ لگول بیسک ہیلتھ یونٹ جوڑول دا ارس آبادے سر لنک تی تاسو کداغا ڈیٹا انٹری نہ کوے نو تاسو تا بیا تا کور نہ باہر اگر سہولیات نہ ملاوی گی نہ ٹرانسپورٹ ملاوی گی نہ سڑک ملاوی گی نہ سکلوب ملاوی گی نہ شمسی توانائی جماعت تا ملاوی گی خلق کوئی لگن تا خلق تی دولا پا مونگل دا کارو کو نو داغا ڈیٹا تاسو ہر یو چیز تا حکومت پورا پلاننگ ام پا داغا ڈیٹا باندرے ذکا خواہ مخواہ پر ڈیٹا انٹریو کے اور دگا چکم مردم شماری دا اگے کے اوریجنل ڈیٹا ورکے چتاستا ستاسو حق کو رسی پروگرام وقت ختم دی جاتا رہا کہ اللہ پامان